الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم زما عزتمندو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو نن سلورم تاریخ د محرم الحرام سوار لسوا پنځه څلوېښتمه هجري ستاسو د علاقه ضلع صوابه ډوډیر علاقه کې ستاسو د ګلالو بچو د قرآن عظیم الشان ختم شوه دی او پاغه کې بطور تحدیث بالنعمت مناولو دی پارا زمونږ او ستاسو د راغونډولو اهتمام شوی دی مانا وړاندې ډېرې درنې خبرې زمونږ علماء کرامو تاسو ته عرض کړي دي زما د لا علمه گناهګار ناچیز بنده به د هغې د خبرو نه بعد د خبرو څه حیثیت وي خبره یو ده الفاظ بجداوی انداز بجداوی لب و لهجه بجداوی خو خبره یو ده عبارتنا شتا و حسنک واحد خبره یو ده چې زمونږ او ستاسو دنیا خشي قبر خشي آخرت خشی دنیا کم کامیاب و کامران شو آخرت کم کامیاب و کامران شو واوره د دنیا او د آخرت کامیابی کامرانی ترقی عزت امن خوشحالی اللہ رب کریم خپل کتاب سره تړلې ده اللہ وی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا د خوشحالی ژوند به ورکوما
کلا چې د مرګ فرشتې راځي نو الله وی طیبینا خوشحالی کی برازی رزق با پاکی زندگی با د خوشحالی وی مرگ با د خوشحالی وی قبر کی با خوشحالی قیامت کی با خوشحالی نو جنت کی با خوشحالی دا خوشحالی دا عزت دا ترقی دا په دنیا نه ملاويږي دا په عہدو نه ملاويږي دا زما عزتمندو د الله د کتاب په ویلو په زده کولو د دې په خدمت باندې ملاويږي د دنیا د عزتونه دل زوال د فنا دا ختميږي اوه دا غیلن مثال داره خلقوی دا سابقه وزیر اعظم ده دا سابقه ججو دا سابقه گورنرو څه مطلب یعنی مخ کی سشیو خوص اڑو سشیده نا ایسم نره ختم لیکن دا بتوانوری چی دا سابقه عالم ده اوریدلی موری چرتا دا سابقه قاری سیو ده تردی پوری چی وفات شی مړ شي د خاورو ډیره ور باندې جوړ شي خلق وی دا د پلان کی عالم او د پلان کی قاری سے قبر ده پس د مرګ نم دې سره عزت تړلې ای وره زدا خبر ډیره کومه که عزت سو کوئی چې دا په پیسو کې لري نو سے تاسو نه تپوس کومه د ډمانو نه زیاتې پیسې چا سره شتا جواب برا کوي شتا نشتا تاسو غواړئ چې ډمان شي لکه ته خو وی چې عزت په پیسو کې لري ډمانو سره څومره پیسې دي نه عزت په پیسو کې لري کسو کوئی چې عزت په گاډو کې لري نو دا انګریزانو سپی په داسې گاډو کې ګرځي چې زما استاد ملک صدر هم پکې نشي ګرځي کته چې عزت په بادشاہي کې لري نو بیا خو فرعون هم عزتمند ته خپل بچی داغه نامه ولې نه اګري نمرود هم بادشاہ وکنا نا واورا عزت دا پا دین کی رے عزت دا پا اللہ پا سرا تعلق کی رے دا اللہ پا رضا کی عزت دے ما کان یرید العزہ ما کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا اللہ یو دنیا والا او چرتا خطا نشے چر چا جامع گورے دا عزت مندے دا چا بنگلو گورے گاڑیو گورے کاروبارو گورے بدماشیو گورے خانیو نوابیو گورے توے چے دا عزت مند اللہ وینا ما کان یرید العزہ اللہ ویکت دا عزت پا تالاش کے لگی آئے توے چیز عزت من شما زما اولاد عزت من شی مالا اللہ جل جلالو عزت راکے نوارا دنیا کی عزت پزور دنیا پیسو کی عزت سرونا مخوضوی جبے و خوضوی دو دنیا پیسو کی عزت زما په خبره جوړې نه پويږي 2.5 غنټه سفر ما کړې دی استړی تاسو
د دنیا په پیسو کې عزت نشتا، بنگلو کې عزت، بدمعاشی کې عزت، بادشاہ نوابے کی عزت، آج عزت اللہ وی فللہ العزت جمیعا، آج یو منافق دے اللہ وی یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، غزوه بن المستلق نا دا اللہ حبیب را روان دے، غزوه مریسینا دا صحابو خپلو کے تلخ کلامی راغلے وا دا اللہ حبیب رو غم کڑے رام، عبداللہ ابن عبی ابن سلول ویرا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، یرویک منگا مدینی تلاڑو نلا یخرجن الاعز منها الاذل، منگ دا عزت من خلق بادا ذلیلان دا مدینی نو باسو، ایوی زد دی کلماز عزت من دی ماو دا محمد رسول اللہ مہاجر دی علیہ باللہ دا ذلیل دی، دا صحابہ مہاجرین دے دا ذلیل دی، اللہ وینانا وللہ العزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ وی عزت ما سر دے، زما پیغمبر عزت مند، مومنان عزت مند، عزت دادے چھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پسر سر تور دے، پخ پوخ پی ابلدے، بدن بانے کمزور جامدانے، عزیزشتا نئے تربرشتا، نئے رشتہ دارشتا، نئے کورشتا، نئے درشتا، نئے ورشتا، درنگ نم تور دے، خزما بلال دا مقام دے چھ مکہ آزادی گی، مکہ آزادی گی دا زانٹے مراغلے دے، دا اللہ حبیب وی بلالا لار شکن آزانو کا، آجی آزان بکے خود شرط بکے وی حبیب دا اللہ تراتو ویا چرط آزانو کما، دا اللہ حبیب وی بلالا دا غزمکا وا چت پدے زمکا بانے خلق راخ کلے، دا غزمکا وا چت پدے بانے ستا پسین بانے غٹ غٹ گٹانی خودشیو تابلاندن آواز کولو اللہ احدا، دا غزمکا دا چی پدے بانی تنورنو لا تڑلے وی چاپری خودینا نن راشاو دا دے خانہ کعبے دا پاس ادری گو دا اللہ دا توحید آواز بلن کا، سبحان دیتا وی عزت، او چی کل بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا خانہ کعبے دا پاسا آزانو کو کنا، یرا یو خو زمونگ آزانی یو دا بلال آزانو، دیکھے گورا دیر فرق دیکھا، اس خند آزان خانون آواز کے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، یو با بلال رضی اللہ تعالی عنہ آواز کو لوچے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرق دادے وے فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہے، رسمی آذان ہے مگر جوش بلالی نہ رہے، آج یہ معاذن خو آزان کے خو بلال رضی اللہ عنہ چکم شوق سرا کم جذبے او منی سر باواز کلو اللہ اکبر اللہ اکبر، رسمی آزان ہے
رسمی آذان ہے مگر جوش بلالی نہ رہے. ادا بلال لغا خون بکم زی نرازی. اے دا مکہ بے جڑا قولا دا مدینہ بے جڑا قولا سیبا ناشنا آزانیوں کو خام خلقو چی دا واوری دا غیتا ناشناخ کارش دا بلال آزان. اللہ اللہ خلقو پہل ازل واوری دو ذکا مشروعیت دا آزان خو مدینہ کیوں مکہ کی چا آزان نو واوری دلے. صحابہ دا اللہ حبیب سر پلار روان دی معشومان دی گلالی دا بلال دا آزان پہ خیکی اللہ اکبر اللہ اکبر. ساسو توجہ را اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ السلام وی دا معشومان رونی سی آغا معشومان غروال من دیکھنا یو معشوم بہادر ادرے دو وی نو تختم رے اوستو دا اللہ حبیب دا سر دا ویختون راسیونی اولو پا خلاص بانے وائے بچیا سرے ویلے آغا معشوم وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بیا غلے غنتے ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا. دکا دا خو پت کافر و بد لگی دا دا اللہ حبیب ورطوی تیز ہوایا نو دوزلے روی ویلے دوزلے بیا تیز ویلے بیا وی اشہد ان محمد رسول اللہ روی ویلے بیا ورطا نبی علیہ السلام وی تیز ہوایا. بہرحال ازان ختم شو دا اللہ حبیب پریخو دیدا سے لاڑو بیارا تاو شو وی اس رابانے تازان کو لوس والا وقش زدر تا پخپل مرضے بانے آزان کو ما سبحان. چی آزانیوں کو دیتا زمون دا علماء ترجیح ہوئی کنا دا بلال آزان و دا ابو محضورہ رضی اللہ عنہما آزان کی فرق ہو آگے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ سلور زلے دا ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کی. نبی علیہ السلام ورطوی زا تمی دا مکی مؤذن مقرر کردلے. اے عزت دین کے لے عمر نکم زوان آزان ازدہ کردلے دا مکی غنتی معظم و عزت من خار کے آغا مؤذن مقرر کی گی خانہ کعبہ کی. ایدے سے خبر ہے بلے ازدہ کی. ابو محضور رضی اللہ عنہ عمر آخر تا ورسیدو دا اگدو اگدو ویختو پا دیولو پراتری ویختی نکمول اوے دا مورا دا اللہ حبیب چکم زی لاس مبارکی خیو گنا دا غلاس دا برکاتو چکم زی دا لاس لگی دل واغا ویخت تورو باکی سپینو نو ویختی نکمول چاور دی دا ویختو ولی نکمے وی قربان زما دا اللہ دا پیغمبر سر مینا دا مینا دا او دا غمین وجنا زپدے مجبور ما چکم زید اللہ حبیب لاس مبارکی خیاغیل با قینچی سنگ ورزی چاڑا و بلیڈ با سنگ ورزی. تاسو نے تپوس کو ما تاسو کے سوک دا زشتا چاگا وی زد اللہ پا پیغمبر میں نمشتا چی سوک وی دا دوار لاسونا یو لاسنا دوار اوچت که خطا کوئی بانا وس با پتا ولی تاسو دا دعوه دا چی مونگ دا اللہ پا پیغمبر بانے مینیو وس دا دوار لاسونا لاسی لک پا سر کیرے او دا سی رو رو راخ کتا کوئی رازی شاوی خوا لاز دا سی رو رو راوڑی سرال اللاس کی کلاس کے سرال خمین اشتا کلاس کے رانل تاصل الہ وانت تظہر حبہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدیع. دا اللہ نافرمانی کے دا پیغمبر نافرمانی کے ہوتے زما دا اللہ سر مینا دا
او زما د پیغمبر سره مینا ده. اختر پورز میں دا خبره کړې وه. افسوس دې پر امت په حال باندې چې نن خلک سنت ابراهیمی ژوند کولو دپاره زرګونه روپۍ لګوي، منځونه م ورباندې قضا کوي او میلو کې ګرځي، قرباني کوي، ولې سنت ابراهیمی ژوند کوي. خو افسوس دا دی چې د اختر ورځ راله اغا سنت ابراهیمی ژوند کولو والا چې سنت ابراهیمی باندې چاړه راخکله وینې تویوله هغه سنت ابراهیمی ژوند کولو والا سنت محمدي کټ کولو والا وګرځېدو. سکاو باندې رشوي ګره موقع نه میلاویږي. او داسې یو ګناه خو نه ده که دا یو ګناه خو نه ده. یو خو دې د الله د حبیب په زړه چاړه راخکله. دویمه ګناه دا ده په دې د پیسې ورکړلې. بله ګناه دا ده ګیره دې وخورېله شیشې ته ودرېدې یاره وایي زه اوس ډېر ښه ښکارم. نو بله ګناه دا ده د ګیرې دا ویښته دا پاک دی. دا علما وایي که نه د سر ویښته او د ګیرې ویښتو کې فرق شته. د سر ویښته چې جومات کې وغورځېږي ګناهګارېږي پرې داسې مولي صاحب که او د ګیرې ویښتو باندې نه ګناهګارېږي. زمونږ فقها وایي دا ګیرې ویښته پاک دی. ای دا پاک ویښته چاړه پرې راښکلی شوه چېرته لاړو؟ ډسبین ته لاړو. چېرته لاړو؟ ګنده نالۍ ته پرېوتو. څښه ای بې ادبي دې معافې تشو ډکو موتیاو سره وغورځېدو. مړه تا کې اوس هم غیرت نه راځي. اے د الله بندګانو یو سړی شراب څکي هغه ټیم شرابخور دی رستو نه دی. یو سړی غلا کوي ټیم غل دی رستو نه دی. یو سړی قتل کوي هغه ټیم قاتل دی رستو نه دی. یو سړی چې ګیره خوري 24 غنټې جرم کې مبتلا دی. دې حال کې که مرګ رالو جرم ځان سره د الله دربار ته یوړ. د الله دربار ته ځان سره جرمه یوړو. اے د الله بندګانو دا وړې خبرې نه دي، دا ډېرې غټې خبرې دي. په ما او تا خو به بدې لګي، ته خو به کنځلم کې سپکې خبرې بم کې. مړه وې دا دینو ټول ګیري له راوړو. خلک اوس دا اعتراض کوي مړه دین خو ټول ګیري له راوړو نور کارونه هم پکې شته. لینتقضن عرى الاسلام عروة عروة. اے دغسې یو پوړی به خلک اسلام پرېږدي. نن ګیره لاړه سبا به بله خبره بل ورځ به بله خبره بل ورځ به بله خبره. هر څه به ختم شي، هر څه بیا ختم شي. نه بهرحال زما عزتمندو خبره مې په دې باندې کوله چې عزت دا په دین کې پروت دی. تاسو غواړئ چې مونږ عزتمن شو، زما بچه عزتمن شي، نو واوره لاره د نه خطا نشي. دا بچه د الله کتاب ته کښېنوه. دا دنیا کې مې عزت دی، دا قبر کې مې عزت دی، نو دا د قیامت په ورځ باندې مې عزتمن دی. عزت د انسان ته ملاویږي کم مخلې باندې قرآن بیانېږي هغه ژبه عزتمند ده. کم خپې قرآن له روانې دی نو هغه خپې عزتمند دی. کم ځای کې قرآن بیانېږي نو هغه ځای عزتمند دی. کم علاقه کې قرآن بیانېږي نو هغه علاقه عزتمند ده. مکه او مدینه لا ولی الله عزت ورکړی دی ځکه د قرآن د وحی د نزول مرکز ګرځېدلی دی. قرآن نازل شوی دی. الله وی اقرا وربک الاکرم الولا قرآن الولا قرآن الولا وربک الاکرم. ستارب عزتمن دے نو کتا دا عزتمن ذات عزتمن کتاب الولین طالب عزت ملاوے گی. مفتی کفایت اللہ
نو مې د نور په شانتي ځلیږي. دا ټوله دنیا یې پیژني چې زمونږ د علماء دیوبند په علماو کې یو ځلانده ستوری دی. مفتی کفایت الله څوک دی؟ د علماو نه تپوس وکړه. هغه د یو نئی زوی و، پلار یې نئی و، لیکن نسبت قرآن سره رالو، دین سره رالو. نن د مفتی کفایت الله نوم هغه پړقیږي. ولی؟ الله په دین باندې عزتمن، الله په دین باندې عزتمن کو. واورئ عزت کو غواړئ، دا خپل بچی دي ستاسو ګلالي، دا دین لراولئ، دې سره خواري وکړه. دا نه چې بس زما بچی ناظره ویل او خبره ختمه ده، نه حفظ ته کېنوه، حفظ ویلې ترجمه ته کېنوه، کتابونو ته کېنوه، علم ور باندې زده کا چې سباله دا بچی د دې خلکو د پاره د هدایت یو نمونه وګرځي. نن سبا خو مون سره دا فکر شته چې زما بچی ډاکټر شي، انجینیر شي، زما بچی پیلټ شي، بزنسمن شي، دا شي. خدا فکر مون سره نشته چې زما بچی د قرآن او سنت عالم وګرځي. پرې مونږه خاندو شرمیږو ور باندې کنه. شیخ القرآن علیه الغفران واقعا بیانول مونږ درس کې اورېدلې و د خپلو مشرانو. اوی وی مانزه ټیمو اوی د کلی یو لوی ملک را پسې ولاړو. په خوا به خلکو د خامتا جامې اچولې که نه، خدرانې جامې د خامتا اچولې. ما پې آواز وکړو چې ملکه اقامت کوه. وی هغه راسې وخوځېدو راوخوځېدو که نه، وهڼېدو. وی ما ته پته وه چې دله اقامت نه ورځي. وی بیا مې پې آواز وکړو ملکه اقامت کوه. وی هغه بیا راسې تاو راتاو شو که ورتلو نه. وی چې دریم ځل مې پې آواز وکړو چې ملکه اقامت کوه. خبر یې څه جواب یې وکړو؟ یاره وی استاد جي ما عمر کې دا کچه کار چرته نه دی کړی. زمونږ دا خلک مؤذن اذان کوونکي پورې خاندي، عالم پورې خاندي، تبلیغی پورې خاندي، پټکی والا پورې خاندي، مدرسې والاو پورې خاندي. نا جی نا، د دین والاو قدر وکا، د دین والاو عزت وکا. عزت خوندغه خلکو سره تړلې ده. عزت دا ده. عبدالله ابن المبارک رحمه الله بغداد ترالو، بادشاہ خپل کور والا سره غرمې ټیم کې غپ لګي. پدې کې یو چغواله شو، بادشاہ باندې هیبت رالو چې دا چغا څنګه واله شو. سنی بغداد باندې چا حمله نوي کړې. اسپایانې ولېږل لاړ شي د دې مخنا چغا راله. اسپایان لاړل، لږ وخت بعد رالل. بادشاہ باندې یره راغلی دا خولي پیزي راځي. اسپایان ورته بادشاہ سلامت پارام شاد یره خبر نشتا، اس خبر نشتا. وی دا چغی سو؟ وی عبداللہ ابن المبارک رحمه اللہ چې دو قرآن و سنت عالم دے بغداد ترالو. دا بغداد دا خلق دا غستڑی مشید پارا مخیلا وروتی دی. ناغا پرنجیو کو ناغویل الحمدللہ. دے خلق و آوازو کو یرحمک اللہ. دا چغا دے یرحمک اللہ وا. خزی دا خبر واوری دا. کلا کلا دا خزا پسڑی تیز رازی کرا. اخزا وردوئی وی توی چې زه بادشاہ یم مړه کېنه. بادشاہ دا دی چې د خلکو په زړونو باندې بادشاهي کوي. چې دلته یو عالم راشي، عالم لزه ته دا ټول ورزو ستړي مشم کو، په کتار مدرېږو، یو بل نه مخکې کېږو.
لاس ور سره ملاو چرته یو افسر راشي چرته یو ایمنه وزیر راشي خلک یو رکی کوم سبه کې عزت دار چې د خلکو په زړونو باندې بادشاہي وکي او دا عزت زما عزتمندو دین کړي عمر رضی الله عنه ناس دې د مکه مکرمه گورنر رالو تپوسونه کول عمر رضی الله عنه تنا هغه تپوسونو کیو تپوس داو چې ځان نه باندې مکه کې سو گورنر مقرر کړی دی هغه ورته ابن ابزا عمر رضی الله عنه دې نه پیژاندو ابن ابزا څوک دی وی یو آزاد کرده غلام دی د غلامانو زمونږ عمر رضی الله عنه ورته د مکی غنته خار د مکی غنته خار او داغه مشری دی بل سړی په زبانی او آزاد کرده غلام تاواله کیږي دا ولی هغه ورته جواب کې وی انه عالم بکتاب الله ابن ابزم زکا مشر مقرر کو چې د الله په کتاب باندې خپويږي اے مشری چاته ملاو شوا د چا سینه کې چې د الله کتاب پروت دی قیامت ورځ وي یقال لصاحب القران اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قرآن والا تب ویلے شي اے قرآن والا قرآن آیا قرآن آیا دا سے مزید سر و خون سر وایا چی دنیا کی دی ویلو سمرا چی تو قرآن آیا تو نوے دمرا بستا مرتب برزی سبحان اللہ دمرا بستا برا روانی معلوم دا شوا چې عزت دا په دین کې پروت دی راځو خپل خبره ده مکه مکرمه یو مشهور کلی دی عجیب شهر دی خلیل الله دعا کړی را الله دې کلی کې امن راولي دې کلی کې خوشاله راولي دلته فصل نه کېږي لره نه خوراکونه راوړي دشمنه طرفګانې ختمه کې الله رب کریم د خلیل الله دعا قبول کړ ورسرا الله رب کریم یو بل دعا قبول کړي وا هغه خلیل الله ابراهیم علیه السلام دی خانه کعبه د پاره دی یو استاد درخواست کړو الله یو استاد راولېږي ایو ګورا علما ناس دي چا د پاره دعا کلیم الله کوي د چا د پاره دعا خلیل الله کوي د چا د پاره دعا حبیب الله کوي کلیم الله وی واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي الله ما سره زمارور هارون علیہ السلام پیغمبر خلیل الله دعا کوي ربنا وبعث فيهم رسولا اے ربا مکہ کے پیغمبر راولے گئی سلور زرا کال بعد دعا قبلیگی او حبیب اللہ دا اللہ پیغمبر لاس پورتا کو دشپی اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب د شپې د الله حبیب دعا وکړه سبا د انور پر وتون وړاندې عمر رضی الله عنه ایمان راوړي سبحان اوه خبر یې ایمان راوړي او کم سلوي ختم نمبر باندې خود خپل تقوا او پرهیزګاری او د بهادری د وجنا د دین د محبت د وجنا دویم نمبر ته راځي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پس دویم مرتبہ دو عمر رضی اللہ عنہ صحبت پیدا اثر کو چه دو خلینا خبر اوزی دا اسمان نداغه مطابق دا اللہ دا پیغمبر پا ظلبان دے وحی رازی سمرا لویا خبر بہرحال
خلیل الله دعا وکړه، الله دعا قبول کړه. مکه مکرمه کې الله رب کریم خپل پیغمبر راولېږلو، مکه والاو بې عزتي وکړله، په کاڼو باندې ویشتلو، کلمې لري راوړل، د پاسه ور باندې واچول، گریوان کې ولا تیزنده واچولا، سمره چې وسو بی عزته د الله د پیغمبر اوکی دې حتی خبر اور رسیدلا چې د الله پیغمبر درې کال جیل کې بند کو، شابی ابي طالب چې ورته زمونږ د علماء وای. بهرحال او د واقعیا ده د الله حبيب خیره وکړلې، چې خیره وکړلې د الله پیغمبر مدینه ترالو، مکه باندې الله رب کریم قحط سالی را صلی الله و ضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ یو کلے مثال کی بیان ہے، آغا کلے دا مکی مکرمی دے، امن دے پکی، خوشحالی دے پکی، لیکن دے خلق سوکڑل دی دا اللہ دا نعمتنو ناشکری ہوکڑلا، بے قدری ہوکڑلا. نو رب العالمین آغا نعمت لرکو، اللہ وی فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ وی زماد نعمت ناشکری اکڑلا، نلوگا میرا استلا، غریبی میرا استلی، نن منتو گورا خواکی ملک دے افغانستان، اسلامی حکومت دے، دو ٹولی دنیا ور سرا تعلق نشتا، لیکن امن دے پکے، اطمینان دے پکے، خوشحالی دے پکے، ہر سا دیر دی، ہر سا 20 یار دے، ولی دین بزان بانے نافذ کرے دے. اللہ قوانینو تے زانونا غلامان کڑی دی، اللہ خوشحالے راوستی، بے غمی راوستلا. نن موتا تو گورا خپل ملکی ٹیکنالوجی را سرشتا، بہادر فوجم را سرشتا، ٹینکونا را سرشتا، جازونا را سرشتا، لیکن موتا پخپل کور کے پا بدمنے کی اختیو، کل یوزے کی ویناتوئیگی، کل بلزے کی ویناتوئیگی. گرانی پوروج بانے روان دا، بے روزگاری پوروج بانے روان دا، اقتصادی اور زنابلتا مخپخکت بانے روان دے. وجدادا فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نن منگا تاسو دا اللہ دو نعمتنو ناشکری کردی دا. لوی نعمت دو قرآن دے، لوی نعمت دو ایمان دے. نن منگا اجتماعی طور بانی دا اللہ دا کتاب تعلیماتو تشا کردی دا. چلتا دو قرآن در شروع پشمار با 45 کسان ناسی نور خلق تینا تختی. چرتا قرآنی اجتماعی دشمار کسان ورطراغلی نور خلق تینا تختی. چرتا اللہ والا ادریگی تبلیغ والا دو دین خبر ہو کی خلق تینا تختی. سوک دا اللہ خبر اوریدو لتیار نرے، بلدے کے اگورا ڈمانو تا بے دعوتا خلق روان دی، اجڑاگانو تا بے دعوتا خلق روان دی، کنجریانو تا ٹولش با خلق پوی خبانے تیرے. ٹولش بدا دیغگیگی پچا بانے بدن لگیگی، ہو قرآن درس پلوٹ سپیکر بانے بخلقو بانے بد لگیگی.
سندره په خلکو باندې بدن لګي زما ود کېدل په سندرو دي زما پاسېدل په سندرو دي زما لندن ټول د سندرو ناروان دي فاشي اور یعنی پر امت کې رایجا دا خیر نشتا برکت نشتا د مشر عزت نشتا د عالم عزت نشتا د پلار عزت او قدر نشتا د سپینګری قدر نشتا الله کتاب مو د خپل اند کړه دې پاکه فارت به انم الله زما استا هغه بچي چې هغه پاندامونو باندې روغ او جوړ دي وړون نه شل نه ګډ نه دی معذور نه دی نو هغه سکول ته روان دی یونیورسټۍ ته روان دی هغه کالج ته روان دی او چې کوم بچی په سترګو باندې معذور دی په لاس باندې معذور دی په خپه باندې معذور دی نو هغه د قرآن له راوستی دی دا د دې امت حال دی جی دا حافظ صاحب دی معذورم دین له راوستل او روغم التبوتل الله نا دل تکړه خلق پکار دي امام ابو حنیفه رحمه الله ناس ته جمعات یو نوجوان راغې لاګیر نه راغلی امام ابو حنیفه رحمه الله نه تپوس کې استاد مولانا صاحب جی یو الک ماسختن منس کړه خو نابالغ دی لا ماسختن منس قضا شوی نه دی او دی بالغ شو دا منس به دوباره کوي که نه امام ابو حنیفه رحمه الله ورته او دا منس به دوباره کوي دا الک لاړو او د جمعات په یو ګوټ کې ودرېدو او دا ماسختن منس یې وکړو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایل هاذا فتن کیسن یاره دا ډېر هوښیاره لګی دا ډېر قابل دی کاش داسې قابل او هوښیاران الله دین له راولي نو خو لوی خلکو الله یې دا تمنا پوره کړله 2 ورځې لا تېرې نه وې پلار یې راوستو پلار یې نه واورېد وی جی دا زما زوی دی دته دین وښایه قرآن وښایه دا د دین خادم کاغه چې وکتل ښکلی نوجوان یره وی اسنه چې فتنه کې څوک مبتلا شي وی دا بوزه او چې کله قرآن په حفظ باندې یاد کې بیا راوله بویتلو تاریخ گواه دی هغه ډېر قابل و واقعي دومره قابل و خبر یې یو هفته چې تېرېدل هفته بعد پلار راوستو وی په دې 2 ورځو کې مې دې بچي ټول قرآن په یادو باندې یاد کړی دی سبحان الله هغه چې وکتل یره وی مال یو 3 لري د ګنګې نه ډک پکار دی یو 3 لري د ګنګې نه ډک پکار دی دا راوړه د منډه کړله قصاب خانې ته یو لري یو لاس کې ونیولو بل لاس کې نوکرانو را منډه که جي مونږ به یو څه وینا زه وړمه نو درېیم ځای نو نه یې خوله کې ونیولو را روان دی نو هغه د نوابۍ جامې او خوشبویانې په هغې ګنګونه روان دي امام صاحب چې لرې نه وکته وی لرکه ما صرف د دې خبرې معلومات کولو چې تا کې د استاذ د خبرې د منلو ماده شته که نه ته به اوس ترقي وکې امام محمد ابن الحسن الشیبانی ورته وی دومره کتابونه لیکلي دي چې انسان د علم ته حریان شي ناشنا علم ولا الله ورکو داسې هوښیاران دین له راوستل پکار دي او ګوره یو خبره پکې دا مراله چې چا کې د استاذ عزتو د استاذ د خبرې د منلو ماده پکې وه هغه سړي له به الله عزت ورکوي علم به ورکوي ترقي به ورکوي او کوم سړی چې د استاذ بېعزتي کوي د استاذ خبره نه مني په سپک نظر باندې استاذ ته ګوري هغه به الله د علم نه محرومه کوي زموږ دا علما چې کله مشکات شروع کوي که نه آدابو کې یو دا خبره کوي وایي ته چې چاته د شاګردۍ زنګون ماته د
نو دا به ته وې چې دا زه چانه سبق ویم دا په هر لحاظ مانه بهتر دی. دا مونږ ته علما آدابو کې وایي که نه چې استاذ به د ځان نه عزتمن ګڼې، ځان به استاذ خبرې ته محتاج ګڼې، محتاج به ګڼې. نن خو مړه استاذ مونږ ته اړو د سړي بچی نه ښکاري چې زما وس کېږي لومبی د خپل استاذ بېعزتي کومه. مړه چې یو سړی کله د استاذ بېعزتي شروع کړي دی به سبا د پلار بېعزتي هم کوي، دی به د مور بېعزتي هم کوي. یو عالم وی قم للمعلم وفه تبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا. وی د خپل استاذ عزت کوا، قدر کوا. نږدې دی چې دا د پیغمبر په سیټ باندې تا ته ولاړ دی که نه، دا د پیغمبر په سیټ باندې تا ته ولاړ دی. ای د الله بندګانو د خپل علماو قدر وکړئ. صحیح دی انشاءالله. چانه دی یو تور ټکی زده کړی دی که نه، نو د هغې ډېر قدر کوه، ډېر احترام کوه، ډېر احترام کوه. الله به دې جولې ته ډېر لوی خیر برکت راوغورځوي او د خپلو بچو سره الله مو به ښه خواری وکړي، قدر وکړي د دې محنت چې نن ستا بچې دلته کې دې جماعت کې اعزاز واغېشتو، انعام واغېشتو، چې سبا ستا بچې دلته مدرسه کې د دستاربندي وي او دا دنیا راغلي علما دله دستاربندي کوي چې ستا بچې د دې لایق دی چې دا په مسله د رسالت ودرېږي، د پیغمبر په مسله ودرېږي، خلکو ته د الله د دین دعوتو کې عالم وګرځېږي. دا څومره لویه خبره ده. غواړې چې بچي مو عالمان شي، د دې خپل علماو قدر وکړئ، د دې محنت قدر وکړئ. الله مو بخا دا وقت تیریدونکی دی، د دنیا دا عمر بے وفا دی، نه چا سره وفا کړې ده نه به چا سره وفا وکړي. لوی لوی خلق لاړل د دې دنیا نه د ارمانونو نه ډکه، سبا به موت هم دې دنیا نه روان یو. اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث. په هغې کې یو دی او ولد صالح یدعو له، نیکمل اولاد چې هغه د خپل مور او پلار دپاره دعاګانې کوي. الله دې په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي. د چونکې یم بیمار تکلیف دی راته، نو په دې خبرو اکتفا کومه. د چا دل ازاري شوي د هغې معافي غواړو. الله یې د عمل توفیق نصیب کړي. آخر